بسم الله الرحمن الرحیم. د تحفظ ختم نبوت عظیم الشان اجتماع لاهور مینار پاکستان کې الحمدلله ستاسو د ملګرو په همت سره او په اخلاص سره په کاوشونو سره الله رب العالمین کامیاب کړله. د ټول ملک په شانتې د صوبې خیبر پښتونخوا د ټولو عرض نه چې څومره هم ملګري کارکنان مشران هغوی تشریف اوري فرمایلی ده، الله رب العالمین دی دا زمونږ او ستاسو دا حاضري زمونږ او ستاسو د ټولو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت د حصول ذریعه وګرځي. دې سفر کې ډیرو ملګرو ته مختلف قسم تکلیفونه مشکلات را مخته شوي دي، حادثې پکې هم شوي دي، اکسیډنټونه پکې هم شوي دي. په هغې کې زمونږ د ثوابۍ د جامعه رشیدیه ټنکوي د هغې یو عظیم عالم دین واپسۍ کې د اکسیډنټ په صورت کې هغه شهید شوی دی او نور ملګري ورسره زخمیان دي. همدغه رنګې د صوبې سند سره تعلق لرونکي یو ډېر ښکلی عالم دین هغه هم په واپسۍ کې په اکسیډنټ کې وفات شوی دی او نور ملګري ورسره زخمیان دي. نو الله رب العالمین دی هغې زخمیانو ته صحت نصیب کړي او شهداو ته دی الله رب العالمین درجات بلند کی، لواحقینو ته دی الله رب العالمین صبر جمیل نصیب کی. د سفر ستړی او بیا هلته په هغه ورځ باندې شوې ګرمي او تکلیفونه او لوږې دا د الله رب العالمین په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور وفرمایي. دې سفر دوران کې د کومو ملګرو چې مالی نقصانات شوي دي الله تبارک وتعالی دې د هغې نعم البدل نصیب کی. د بعضې ملګرو نه په دغه شپه باندې هغوی ګاډي پارک کړي او د هغې ګاډي تختول شوي دي چې په هغې کې زمونږ د بونیر یو ګاډی هم دی، دغه رنګې زمونږ د وزیرستان د یو عالم دین دی زمونږ مشر دی د هغې ګاډی هم دی. زه په هغه سلسله کې هغه ملګرو سره ملاو هم شوم او الحمدلله د هغې چې څومره قانوني کاروایي وه په خپله باندې تانو ته ورغلو او هلته متعلقه ایسیچوز یا چې کوم ذمهدار حضرات دي نو په هغې باندې مو اف آی آر یې کټ کړلې. اوس هم که فرض که داسې څوک ملګری وي چې د هغوی ګاډی ورک وي، پټ شوی وي او هغوی قانوني کاروایي کړي وي، اف آی آر ورسره وي، هغه دې موږ ته راولیږي. موږ د خپلو مرکزي قایدینو سره بالخصوص د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره رابطه شوې ده او هغوی د پنجاب د حکومت سره دا مسله ټیک اپ کړې ده. نو که کوم داسې ملګری وي او هغوی قانوني چارهجویي کړي وي، خو نه یې وي کړي نو متعلقه تاڼې ته دې ورشي او هلته 15 باندې دې کال وکړي او اف آی آر دا دې چې کوم دی نو کمپیوټرایز اف آی آر دا دې کټ کړي او هغه اف آی آر هغه دې بیا لږ موږ سره شیر کړي او کوم ملګرو کو قانوني کاروایي کړي وي نو هغه دې موږ ته راولیږي. انشاءالله العزیز زمونږ قیادت په دې کې انتهایی سنجیده دی او فکرمند دی. الله رب العالمین دې د دې ملګرو دا ټول ستړی دا ټول محنتونه دا ټول خدمتونه په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دپاره ذریعه د شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وګرځي. د ټولو ملګرو بالخصوص د صوبې خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه د تشریف راوړونکو کارکنانو د ملګرو یو جهان مننه او شکریه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.